بسم الله الرحمن الرحيم أن يكون مأمونا فلا تفترض على الذي اختفى خوفا من ظلم ظالم. د جمعې د مز فرایض لا د فرض کېدلو شرایط څلور مخکې ذکر شوي چې د نارینه وي، د آزاد وي، د مقیم وي په ښار کې اوسېدونکی او د تندرست صحیح وي. دا پنځم شرط دی ان یکون مأمونا چې دی په امن کې وي. فلا تفترض على الذي اختفى خوفا من ظلم ظالم. وی په هغه سړي باندې د جمعې مونځ نه فرض کېږي چې هغه د ظالم د ظلم نه یېرېږي. لکه که دی د جمعې مونځ له جامع مسجد ته ځي نو لارې کې ظالم ولاړ دی، هغه به په ده ظلم وکړي، زیاتې به پرې وکړي، یا په لاره کې د ده دشمن دی نو هغه به یې قتل کړي، یا په لاره کې څه داسې څاروی دی چې هغه به یې مات کړي وبه یې خوري، نو بیا د باندې د جمعې مونځ نه دی فرض. شپږم ان یکون بصیرا. شپږم شرط دا دی چې د لیدونکی وي. فلا تفترض على الاعمى. پړوند باندې د جمعې مونځ نه دی فرض. پړوند چونکې دی جومات ته نشي تللی او د تللو دپاره اسباب او وسایل دا ډېر کم وي، نو ده باندې د جمعې مونځ فرض نه دی، ځکه ده ته لار نه ښکاري، جومات ده ته نه دی معلوم، نه ښکاري ورته. وم ان یکون قادرا علی المشي. وی چې دی قدرت لرونکی په تلو باندې ګرځېدو مني. فلا تفترض على الذي لا يقدر على المشي. هغه سړي د جمعې مونځ نه فرض کېږي چې هغه په تلو قدرت نه لري، طاقت یې د تلو نه وي، لکه شل دی، ګوډ دی، جامع مسجد ته نشي تللی، او یا داسې بیمار دی چې د تلو طاقت یې نشته دی، نو دی هم په دې کې راغی، په ده د جمعې مونځ نه دی فرض. الذين لا تجب عليهم الجمعة إذا صلوها صحت صلاتهم وسقط عنهم الظهر. هغه کسان چې په هغو د جمعې مونځ نه دی فرض، بیا هم دوی د جمعې مونځ کې شامل شول او د جمعې مونځ یې ادا کړ. لکه بیمار دی، ړوند دی، مسافر دی، د ظالم د ظلم نه یېرېږي خو بیا هم دی جامع مسجد ته لاړ، په تلو قادر نه دی خو د بل چا په سهارې سره لاړ، جمعې مونځ کې شامل شو، نو د دو دا مونځ صحیح شو او دونه د ماسپښین هغه مونځ ساقط شو. لکه په دو خو د ماسپښین مونځ فرض، جمعه نه وه فرض، خو دو جمعه وکړله نو د ماسپښین مونځ ترې ساقط شو او جمعه یې صحیح شوله. بل تستحب لهم صلاة الجمعة. بلکې د دو دپاره غوره او بهتره خبره ده د جمعې مونځ ادا کول. چې بیمار دی او دی د جمعې مونځ له لاړ نو غوره خبره ده، مسافر دی او دی د جمعې مونځ کې شامل شو، غوره خبره ده، مریض دا ړوند دی او دی د جمعې مونځ کې شامل شو، غوره خبره ده. والمرأة تصلي في بيتها ظهرا. او زنانه به خپل په کور کې د ماسپښین مونځ کوي د جمعې په ورځ، هسې هم د ماسپښین مونځ دی او د جمعې په ورځ هم په دې د ماسپښین مونځ دی. لأنها قد منعت عن الحضور في الجماعة. زنانه منع کړی شوي دي د جمع په مونځ کې د شاملېدو نه، د حاضرېدلو نه. زنانه به جمع مونځ له نه ځي، زنانه به جمعې له اخترو له نه ځي، ځکه چې په دې کې فتنه او فساد دی او فتنې او د فساد خوف او یره ده، نو په دې وجه به زنانه جومات ته نه ځي.